بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد أفترى على الله كذبا أم به جنة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء إن في ذلك لآية لكل عبد منيب صدق الله مولانا العظيم. قریشو مشرکانو په خپل منځ کې یو بل ته دا خبره کوله چې هلکه هغه سړی درته نه ښیمه چې هغه یو ډېرې عجیبه خبرې کوي او هغه عجیبه خبرې د هغه دا دي چې تاسو ریزې ریزې شئ پر ځمکه کې او پوټي پوټي شئ او خاورې ایرې شئ نو تاسو ته وایي تاسو بیا په یو نوي ژوند کې ژوندي کېږئ او د الله سره به ملاویږئ او حسابونه کتابونه به کېږي و ډېره ناشنا خبره نه کوي ډېره ناشنا خبره کوي دا سړی دی که نه دا نه دونه خاري نه دی یا د په الله دروغ تړلی دی په خدای دروغ وي او یا دې سړي کې فرق راغلی دماغ یې خراب شو لیونی شوی دا دوه خبرې دي نو دا به کفارو د استهزا دپاره پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم پسې ټوکو کولو دپاره په خپلو مجالسو او محافلو کې به دا خبره هغوی یو بل ته کوله قرآن کریم نازل شو او د هغې جواب یې وکړو بل الذین لا یؤمنون بالآخرة فی العذاب والضلال داسې نه ده دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم رښتیا د الله پیغمبر دی دا نه دروغ وایي په الله باندې او نه دا لیونی دی لیونی هغه خلق دی چې په آخرت کې به د الله په عذابونو کې گرفتاری او په دنیا کې د حق نه ډېر لورې ګمراه شوي او خطا شوي دي چې د حق نه ډېر لرې تللي دي په حقیقت کې غټ لیونی دغه خلک دي نو لیوني قریشیانو تاسو یئ او دروغجن تاسو یئ اما جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه زمونږ رښتینی پیغمبر دی وقال الذین کفروا وایي کسان چې منکران دي د بعث بعد الموت نه او انکاریان دي د قیامت د قیام او د راتللو نه هغه کسان وایي سوی هل ندلکم علی رجل آیا منګه نه خایو او دلالت نه کو تاسو ته په یو سړي باندې او جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم په مکه معظمه کې دونه مشهور دی چې د لوی او د وړو د زنانه او د نارینهو ته د نبي علیه الصلاة والسلام ناسته پاسته خوی او اخلاق دا معلوم دي او ځکه خو د پیغمبرۍ د دعوې نه مخکې د مکې معظمې په ښار کې به په صادق الامین باندې مشهور و هغه ډېر لوی رښتینی انسان او هغه ډېر لوی امانتدار انسان چې څه خبره به چا کوله که نه هغه ډېر لوی رښتینی او هغه ډېر لوی امانتدار انسان
دونه مشهور پیغمبر اسلام، لیکن دوی د هتک دپاره او د استهزاء دپاره علی رجلین تاسو ته موږ یو سړی نه ښیو لکه چې دوی نه پېژني، دا د دوی په دې کور کې نه دی پیدا شوی، د 40 کاله لکه دلته نه دي تېر کړي، او دی په صادق او په امین باندې لکه نه دی مشهور په دې کلي کې. نو رجل وی هغه رجل دا خبرې کوي، دا خلک د سپک والي دپاره دا خبره کوي. زه نه دلالت نه کوم تاسو ته په یو سړي باندې ینبئکم چې تاسو له خبر درکوي، درته وایي اذا مزقتم کل ممزق، کله چې تاسو پوټي پوټي شئ په کامل پوټي پوټي کېدلو سره او ریز مریز شئ، هډوکي مراسته شي او په دې ځمکه کې ځمکه شئ، انکم لفی خلق جدید، یقینا تاسو به موجودیږئ په یو ژوند نوي کې، تاسو به بیا سره نو ژوندي کېږئ او راپاسئ به د الله دربار کې به پیش کېږئ، حساب کتاب د خپلو اعمالو به ورکوئ. نو دا سړی چې تاسو ته دا عجیبه غوندې خبرې کوي او اعجوبې پیش کوي، د ده حالت د دوو نه خالي نه دی. ابترا علی الله کذبا، ساز کړي آیا ساز کړي دي ده په الله باندې دروغ، ام به جنه کنه په ده باندې لیونتوب دی. نو دا ابترا اصل کې دلته یو حمزه استفهامیه دی او یو حمزه وصلیه دی. دا ابترا ابترا دی اصل کې ابترا، خو قانون دا دی چې ابترا کې دا حمزه د وصلو او کله چې د نه وروستو مخکې بل حمزه راغی او هغه متحرکو، نو هغه ځای ډک چې کوم لپاره ضرورت د حمزه وصلي و، ځکه چې حمزه وصلي موږ ځکه راوړی چې پاس ساکنه وه، نو ابتدا په ساکن باندې راتلله، د دې وجې نه هغه الف وصلیه او حمزه وصلي وغورځېده او صرف هغه حمزه استفهامي پاتې شو. نو دا حمزه استفهامي دی. ابترا آیا دروغ تړلی دي دی محمد علیہ السلام علی الله په الله باندې کذبا دروغ، الله باندې دروغ تړلی دي، یعنی الله تعالی تر دروغ نسبت کوي چې دا زه الله پیغمبر کړی ما او را لېږلی ما او دا زه چېرته کومې خبرې کوم دا د الله خبرې دي. ام به جنتون، او کنا په ده باندې لیونتوب دی، دا چېرته پیریانو مسه کړی دی او دماغ یې وله خراب کړي دي، نو لیونی شوی دی. داسې د لیونو خبرې کوي چې دا په عقل کې هم نه کیني چې تاسو بیا را ژوندي کېږئ. قرآن د هغې جواب کوي، بل داسې نه ده، داسې نه ده، نه دی دروغجن دی او نه دا لیونی دی، بل معنا دا ده، داسې نه ده، داسې نه ده. اصل خبره دا ده، نفس الامر دا دی، واقعه دا ده چې الذین لا یؤمنون بالآخره، کم کسان چې ایمان په آخرت نه راوړي چې دا قریش مشرکان دي په هغه زمانه کې او اوس هم بې شماره خلک دي، دا دي په عذاب کې په آخرت کې او وضلال البعید، دی په ګمراهۍ لرې کې د حق نه په دنیا کې، په دنیا کې بالکل د حق نه دونه لرې تلي دي چې د دوی واپسې سوال نه پیدا کېږي چې د حق ته راشي، او چې دغه ضلالت او ګمراهۍ سره دنیا نه لاړ شي نو آخرت یې د ډمبرو لرګی دی. بس هلته دې لپاره عذابونه دي او په عذاب کې مو مبتلا یي. الله رب العزت فرمایي او یو بل دلیل وایي په اثبات قیامت باندې
او ورسره د الله په توحید باندې اشارتن بیان راغلی دی او هغه دا افلم یرو الی ما بین ایدیهم آیا پس دوی نګوري هغې ته چې د دوی مخې ته دي وما او هغې ته چې د دوی شاته دي من السماء والارض د اسمان او د ځمکې نه دې ته نه ګوري چې پاسو ګوري نو اسمان دی چې لاندې وګوري نو اسمان دی چې مخې ته وګوري نو اسمان دی چې شاته وګوري نو اسمان دی چې ښي طرف ته وګوري اسمان دی چې ګس طرف ته وګوري اسمان دی او دغسې ځمکې ته چې مخامخ ګوري ځمکه ده شاته ځمکه ده ښي طرف ته ځمکه ده او ګس طرف ته ځمکه ده او لاندې ځمکه ده اوس دا انسانان د الله د اسمان او د الله د دې ځمکې په منځ کې راګیر شوي دي دی 24 ګنټې د الله په ځمکه باندې د الله د اسمان لاندې ګرځي نه د دې نه تښتېدی شي او نه ته یو طرف ته تللی شي نو چې دا هر وخت د الله په احاطه کې دي او د الله د اسمان او د الله د ځمکې په ګیره کې دي نو الله وایي که موږ وغواړو نو په ځمکه باندې به دننه کړو لکه د قارون په شان دي او که وغواړو نو د اسمان څه حصې به پرې راوغورځو څنګه هم چې په اصحاب الایکه باندې راغورځولي اصحاب الایکه یو قوم تیر شوی دی د شعیب علیه السلام هغې باندې الله د اسمان نه دا کړي نو آیا نه ګوري دا مشرکان چې دا خبرې کوي نو آیا دا مشرکان ګوري نه الی ما بین ایدیهم هغې ته چې د دوی مخې ته دي او وما او هغو ته چې د دوی شا خلفهم چې دوی نه شاته دي من السماء مخې ته اسمان شاته اسمان ښي طرف ته اسمان ګس طرف ته اسمان پورته اسمان او والارض او دی نه ګوري ځمکې ته چې مخې ته ځمکه ده شاته ځمکه ده ښي طرف ته ځمکه ده ګس طرف ځمکه ده لاندې ځمکه ده دی د الله د ځمکې نه چېرته تښتي او د الله د اسمان نه به چېرته وتښتي چې په نه رالوېږي الله فرمایي ان نشأ که موږ وغواړو نخسف بهم الارض دننه به کو موږ دوی لره په ځمکه کې د قارون په شان دی بیا ځمکه راکاږي او نسقط علیهم کسفا یا راو به غورځو موږ په دوی باندې ډکرې او ټوکړې د اسمان من السماء د اسمان نو دوی زموږ نه چېرته تښتېدی شي نو هغه رب چې دومره لوی طاقت لري چې تاسو د هغه د ځمکې او د اسمان نه هېڅ چرې وتی نه شئ او که هغه وغواړي نو په ځمکه کې به هم دننه کړي او که وغواړي د اسمان څه حصې به در باندې را وغورځوي نو هغه الله رب العزت چې دا دومره لوی اسمان او ځمکې پیدا کړي دي او دا دومره لوی قدرت لري نو هغه ته دا پنځه انسان پیدا کول څونه ګران دي چې دونه لوی اسمانونه کوم ذات پیدا کولی شي دونه لوی ځمکې پیدا کولی شي دونه لوی کائنات پیدا کولی شي نو دا 15 فوټه انسان دا الله څنګه نشي پیدا کولی او دا الله پیدا کړی نه دی مخکې ان فی ذلک لآیة یقینا پدی مذکور کې یو ډېره لویه نښه
او یو ډېر لوی برهان او دلیل دی لکل عبد د هر بنده دپاره منیب معنا دا ده رجاع الی الله چې الله ته ډېر واپس کېدونکي کم بنده چې الله ته د ژوند په هر اړخ کې الله طرف ته جوګاویږي الله طرف ته رجوع کوي د هغه دپاره په دې کې یو ډېر لوی دلیل دی د الله په قدرت باندې او د الله په یووالي باندې او په ثبوت د قیامت باندې دا دې ترجمه او مختصره غوندې تشریح وه دې کې یو څو خبرو ته اشاره راله یو دا خبره ذکر شوه دا خبره بیان شوه چې مشرکان پر رسول الله صلی الله علیه وسلم پورې ټوکې کوي او پیغمبر اسلام ته د دروغو نسبت کوي او دارنګې په نبی علیہ السلام پورې استهزاء کوي دویمه دا چې په دې آیاتونو کې دا ثابته شوه چې بعث بعد الموت حق دی او څوک چې د دې ته د دروغو نسبت کوي او ضرور معذبي دنیا کې به گمراهي او په آخرت کې او معذبي او دریمه خبره دا ده چې لفت الانظار الى قدرت الله المحیطه بالانسان په دې آیاتونو کې راواړو الله پاک نظرونه قدرت الله ته چې هغه ګیرا چونکې دی په انسان باندې او دې لپاره لیخش الله چې الله نه ویریږي او د الله په وجود باندې دلایل قائم کی په دې ایمان وروړي او د دې الله وحده لا شریک له یو الله عبادت کی او نمبر 4 فضل الانابه الى الله وشرف المنیب په دې آیاتونو کې دا ذکر شوه چې غورواله د هغه چا دی چې الله طرف ته پاکي رجوعي الله طرف ته هر وخت توبه تایبي ته الله هر وخت تابعداري او وشرف المنیب دلته دا منیب انسان الله یو ډېر لوی شرافت ذکر کا او دا ویل چې منیب چاته وای والانابه الرجوع الى التوبه انابت واپسې ته وای توبه ته بعد الذنب والمعصيه دا دې آیاتونو تشریح او ترجمه وا الله دې موږ تاسو په قران عظیم شان کتاب وایي به سره سره دې الله موږ په دې باندې کامل مکمل عمل کولو توفیق راکړي دعا وکړئ چې الله زمونږ ټولو راضي شي او خاتمه زمونږ ټولو په ایمان کې او الله زمونږ د عمل ته اسلام پر رنګ کې د قرآن پر رنګ کې رنګ کې دلته الله قرآني نظام د شریعت نظام راولي او الله رب العزت دا د بيدیني نظام دا د فحاشۍ او عریانۍ نظام دا د سودخورۍ او شرابخورۍ نظام او دا د ټکسونو نظام او دا د ظلم نظام دا د بې انصافۍ نظام دا د انګریزانو نه په وراثت کې چې موږ ته دا کوم نظام خبیث نظام پیدا پاتې شوی دی نه موږ خلاص او دې په ځای قرآني نظام محمدي نظام الله راولي یا الله دا د مینې محبت نظام راولي د ورورولۍ او د خواخوږۍ دا نظام راولي او د دې ظلم د نظام نه موږ خلاص یا الله زموږ ټولو په حالت باندې رحم وکړي څونه مشران زموږ وفات شوي زنانه نارینه مشران کشران هغه ټول الله وبخښي څونه د مسلمانانو بیماران دي ټول ته شفا کامله عاجله ورکړي الله زموږ ټول نه راضي شي خاتمه زموږ